ګرانو ملګرو چې د شپې 2 بجې وي او بعضې خلک پکې لا نشه کې هم وي او ډانس پارټي هم روانه او جنکۍ درته ګډېږي او ته ښه سور کې او اچانک پته ولګي چې پولیس چاپه ووهل او چې ته بیا ځان سمې او بیا پولیس راغلی وي او ستا د تښتېدو ټولې لارې بندې وي او بیا هغه خلک په دې کې گرفتار شي چې هغه د خپل علاقې یا د یو غټ علاقې معززین هم وي، څوک پکې د جرګو والی، څوک داسې ښه محکمې کې ملازم وي او چا لا په کور کې دا ویلي وي چې یاره مړی شوی دی هلته ځم، چا په کور کې ویلي وي چې اسلام آباد کې ضروري کار دی هلته ځم او چا بل مختلف بانې کړي وي. دا کیفیت دا څو ورځې موږ په دې 13 هفتو کې ولیدو او رپورټ هم وکړو تاسو ته چې دغسې پارټیانې روانې وي او اچانک پکې پولیس چاپي وخي. او دغسې یو واقع چې کوم دا هغه به تاسو سره بیانوم، د دې ټولو واقعاتو به لږ ډیټیل هم تاسو سره در کوم او د دې چې کوم نقصانات دي نو کوشش به کوم چې د هغې نه هم تاسو خبر کم. تیرو تقریبا 2-3 هفتو کې د پېښور پولیس پهله د ټیک ټاکرانو خلاف کاروایانې وکړې، دې سره سره د ډانس پارټیانو او د فحاشۍ د اډو خلاف هم کاروایانې وکړي. د لږو ورځو کې ما څنګه تاسو وی تقریبا 10-12 نه زیاتې چاپې دي وهلي دي او په دې کې درزنونو سړي او درزنونو ډانس پارټیانو والا جنکۍ چې کوم دي هغې نیولې دي. هغې کې بیا هغې کې څوک په هفتې کې په جیل کې پاتې شوي دي، څوک 15 ورځې او څوک 4 ورځې بیا راوتي دي. دغسې یو کاروي بیګا شاپور تاڼې پولیس په خپل علاقه کې کړې ده. د پولیس وینا دا وه چې دې ته اطلاع میلاو شوې وه چې کوم FIR کې دي چېرې دغلته یو ځای دی او هغې علاقې خلکو پولیس ته شکایت کړی چېرې دلته ډانس پارټي کېږي او دنیا خلک وله راځي. پولیس وایي بیا دی لیډیز پولیس هم ځان سره راواغشتل او نور چې څونه نفري وه هغې هم ټوله تیاره کړه او په دغه ځای کې په دغه کم ځای کې چې دا ډانس پارټي وه په هغې باندې اچانک چاپه ووهله. په دغه چاپه کې پولیس تقریبا 12 نه زیات سړي نیولي دي او 15 پکې د پارټۍ ډانسرانې نیولي دي. دې حوالې سره د SHO سره وختي ما خبرې کې د شاپور تاڼې SHO سره دغه وینا وه چې یاره چې مطلب ویلې درته نه شم وایي د موبایل بیټري چې مې کوم ده وایي د هغې چارج ختم شو، دومره سفارشونه د دې خلکو دپاره راتلل. د هغې د خولې وینا وه چې په دې کې ډېر داسې کسان مو چې د پارټۍ نه پیله هغه ډېر معززین وو، څه پکې ما څنګه تاسو ته وویل څه د علاقې معززین وو، څه په غټه سطح معززین وو، څه پکې داسې وو چې مختلف محکمو کې هغې ملازمان وو. نو اکدم د هغې چې کوم دی هغه ټول عزت چې کوم دی دغه پارټۍ سره چې کوم دی هغه دړې وړې شو. اکدم SHO وایي چې ما ته داسې خلکو کالونه وکړل چې ما سوچ هم نه شو کولی، خو یې راته دا وایي چې یاره بس دا خو ډېر غلطي ده د خلکو نه شوې ده. واقعي چې غلطي کېږي د انسان نه، غلطي د دې نه شوې ده او دا خو د علاقې ډېر ښه خلک دي خو بس اوس دي چې پرچه نه شي. خو پولیس وایي چې یاره هغوی دا په زړه کې وو چې که یو کس پرېږدو نو اول خو پولیس د بدنامۍ نه هم یارېده چې پولیس که هسې هم څوک پرېږدي نو خلک پرې الزام لګوي چې پیسې واغشتې، نو د دغې بدنامۍ نه هم یارېدو او د بې انصافۍ نه هم یارېدو. پولیس وایي چې موږ ډېر انصاف کولو چې یاره هېڅوک هم پرې نه دو. نو دغه ټول کسان دي پرچه کړي دي. واقعي چې د خلکو به مطلب فیملی کې مختلف بهانې کوي ځکه چې د عمرونه داسې چې په دې کې خلک د کوره شپه کوي بهر نو خامخا به څه بهانه کوي. نو دغه کسان هم پرچه شوي دي، جیل ته تللي دي. دا 15 جنکۍ چې کوم وي نو دا هم د پارټیانو جنکۍ وي. د دې به خو کېدای شي فیملی خبر وي ځکه چې د دې خو خپله فیملی والا اکثر دغسې ځایونو ته اورو چې دوی راولي نو هغه هم پرچه شوي دي. دې نه که تاسو کتلي یو ورځ پهله د شاکبول تاڼې په حدود بیرسو کې پولیس چاپهوالی وه دغسې فحاشۍ په اډې باندې. دې کې 2 زنانه او 3 سړي نیولي وو. یو زنانه چې کوم دغه بره چېرته کړکۍ نه وي د انګلي وو پته نه لګي هغې به څه حال وي. خو پولیس د هغې نوم هم برا پیدا کړی دی او په FIR کې شامل کړی دی. نه مخکې د فقیر آباد تاڼې پولیس چې کوم دي 3 ځایونو کې داسې په ډانس پارټیانو او د فحاشۍ په اډو چاپي ووالې هلته ښځې او سړي چې کوم دي هغه ونیول. په هوټلو باندې مختلفو ځایونو کې پولیس چاپي ووالې، په هغې کې هم دغسې خلک ونیول شو. د اجړاګانو په دیرو باندې فقیر آباد پولیس بل ورځ یو چاپه والې وه چې هلته هم دغه هلکانو جنکۍ راتلل او پارټیانې به یې کولې. نو دا خو څو ځله موږ په دې باندې رپورټس جوړ کړل. څه خلکو پازیټیو کمنټس وي، د څه خلکو نیګیټیو کمنټس وي، خو څه خلک دا وایي چې یاره مطلب دا دی دا شیز نه دی پکار. خو ډېر زیات خلک وایي چې دا شیز پکار دی، زه هم چې دا شیز پکار دی. خو د ډېرو خلکو په خولو چې کم سوالونه دي نو هغه ټیکم دي. وایي چې یاره دا مطلب کم داسې بېڅوکه شانتې ځای وي نو په هغې باندې پولیس چاپې وښي. نو دا خبرې څه حده پورې ځکه ټیکم دی او ټیکم نه دي چې دا مختلف ځایونه دي په نوښار کې هم چې چاپې والې وي دلته نو دې کې بعضې ځایونه داسې چې د با اثر خلکو وي او په هغې پولیس چاپې ووایي. نو د خلکو وینا دا ده چې مطلب
په هر ځای کې دا ډانس پارټیانو ځایونه په حیات آباد کې په دلزاق روډ په پېښور داسې ځای به زه وایم چې نه چې په درېیمه څلورمه یا پنځمه ګلۍ کې به د ډانس پارټۍ داسې یو ځای نه چې هلته به ډانس پارټیانې نه کېږي. نو که اول خو که پولیس په دې شیز باندې سنجیده وي او هغوی وایي چې دا شیز دې ختم شي نو بیا به دې بلا تفریق دغسې چاپې وخي. بیا به دا نه ګوري چې دې ځای کې خو پلان کې خان ناست دی او هلته خو پلان کې خان ناست دی او په دې ځای خو موږ چاپه نه شو وغلی مخکې چې کم داسې شوي دي. او دا زه خپله د دې خبرې ګوایم چې د پېښور د یو سابقه د ګریډ 21 افسر او هغه سره ما دا خبره وکړه د هغه اختیار کې مو چې مېره د ډانس پارټیانې کېږي په خلک کوی چېرې دی کې نشې میلاویږي او نور هم پکې هر یو مطلب نشه میلاویږي آیس پکې میلاویږي د ډانس ګولې ایکسټیسي چې ورته دا میلاویږي. نو هغه وی چېرې مو بالکل موږ ته دا رپورټ شته خو هغه وی چېرې دا بعضې دونه غټ خلک کوي چې موږ په هغې باندې چاپه ووخو نو بیا ترې مسلې پیدا کېږي یا نه شو وغلی چاپه. نو هغه بیا د غریبانان خلک سره چیړو نو هغه بیا وی چېرې دا زموږ اختیار کې نه دي یا موږ بېوسه یو دی کې. نو که فرض کو دغسې بېوسه خو بیا د غریبانانو خلکو په ځینو چاپېری دیوال پکار خو که خامخا پولیس سنجیده وي نو بیا دغه ځینو کې ځکه چاپې وهل پکار دي چې هغه بلا تفریق چې هغې کې دا بیا نه چې خان ناست دی او که نوکر ناست دی او که وډیره ناست دی او که مطلب بدماش ناست دی او که شریف ناست دی بیا په هر ځای باندې چاپې وهل پکار دي او د هغې خلاف کاروي پکار ده چې وشي. ځکه چې دا ځینو ته ما څنګه تاسو ته سټارټ کوي چې معززین وي نو داسې نشې راوتې دي د ایکس ټي سي ګولۍ مونږ خلکو نه اورو د آیسو باره کې اورو چې دا دغسې پارټیانو کې میوزیک لګېدلی وي او دا څوک وخوري نو واقعي چې هغه بیا په ځان نه وي دا خلکو نه مو اورېدلي دي داسې او هغه مطلب ډېره زیاته مذهبي وي پکې نو دا مزه که یو ځل څوک والي نو بیا بار بار دغه ځای ته ځي. داسې یو واقعه ماته یاد ده چې په د حیات آباد کې داسې یو چاپه وهلی شوی وه دغسې د یو ډانس پارټۍ ځای کې هغې کې یو سرکاري اهلکاره پکې ګیره شوی وه هغه غریبه بیا دغه نوکریان هم غریبو ته دا ویل چې دی زموږ نوکریانو سره خو د پوره فیملی تړلې وي هغه د یو داسې محکمې وه چې هغه مطلب ډېر معززه محکمه وه هغه جینۍ بیا افسر راوغوښته چې یاره ته دې کې ګیره شوې وي دا ولې ته دې ځای ته تللی نو هغې ویل یاره زما یو هلک سره دوستانه و هغه ماته ویل زه په تا کوم نو موږ سره د ګپ شپ دپاره ځای نه و نو دغه ګپ شپ ځای ته لاړو خو اکثر ما دا جینۍ کې چې کوم د پولیس نیولي دي دي نه بیا موږ بیانونه اخیستي دي نو هغې وایي چې یاره دا داسې نشي دي چې اوس پهله خو په دې کې صرف د پارټیانو جینکې وي اوس په دې کې داسې ډېرې کورنۍ جینکې یا سټوډنټانې هم وي چې په دې نشو راوړي نو بس بیا دا مزه هغې له ورکوي او هغې هم دې پارټیانو ته راځي. نو پولیس له پکار دي چې بلا تفریق دا چاپې جاری وساتي ځکه چې علاقې خلک او د پېښور خلک هم وایي ما سره بلا شي خلک رابطې وکړي وایي هلته پارټي کېږي دلته پارټي کېږي نو اول خو پولیس ته پکار دي چې په سوشل میډیا باندې یو داسې نمبر ورکړي که چاته هم داسې باره کې څه معلومات وي او دې ته اطلاع ورکولي نو چې ورکړي ځکه چې هغې د خلکو اکثر دا وینایي چې یاره موږ متعلقه تاڼې ته څو پیرې ویلې خو پولیس پې کاروایي نه کوي نو پکار ده چې پولیس افسران یو داسې نمبر ورکړي یو داسې ډیسک جوړ کړي چې هلته خلک رابطې کوي او د دې شیزونو اطلاع ورکوي. الله دې زموږ ټولو خلکو عزتونه چې کوم دي هغه محفوظ وساتي خو دا عزتونه بعضې ټایم کې زموږ په خپل لاس کې وي که داسې ځایونو ته ځو نو بیا به مونږ دا په زړه کې ویو او دا امید به ساتو چې بیا به د سره دغسې چل کېږي ګرفتاره کېږي به هم په خلکو کې به شرمنده کېږي جیل ته به هم ځې کچرو ته به هم ځې او داسې جرمونه به چې په کور کې به بیا چا سره سترګې هم نشي لګولی یا به چاته ویل هم نشي.